زمونږ په دې اپریدو کې چې ماشوم ته ښځه دعا کوي که نه، ماشوم ته اپریدی ژبه پوهېږئ، نو چې دعا ورته کوي او د ماشوم نه ډېره خوشحاله شي نو ورته وایي چې بچیه خدای دې راته ستر کړه چې ګازارې خرنجاوې. د اپریدو کې د ګازرو او د ټیپر چې دي نو د دې ډېر رواج و. پخوا اوس خو اپریدي بادشاهان دي او پخوا سپېره و که نه، زه خپله اپریدی یم نو غزلې به چې ویلې نو دا غزل به ویل چې ارمان دی پېښوره تو کې څه ډېر نعمتونه دي، سپین شارې دی مولې سره دی ټیپر لکه لولونه دي. ارمان دی پېښوره تو کې څه ډېر نعمتونه دي، شین سارې دی مولې سره دی ټیپر لکه لولونه دي. ټیپر لوی نعمت و په اپریدو. نو چې ماشوم ته به دعا کوله نو به چې بچیا خدای دې راته ستر کړه چې ګازارې خرنجاوې. ګازره خرپولو ته وایي که نه کچ ناري کي چې داسې خورې. نو ما وی چې دا دې خدای دې راته ستره کړي چې ګازارې خرنجاوي. زمونږ مشره ده دغه ده د هغې متعلق څه ویلی شو؟ خدای دې درته مبارکه کړي. دریو کسو نه ځان نه پټېږي، یو ډاکټر نه، یو دعی نه او یو ملا نه. ډاکټر دې هم د اپریشن په وخت کې هر ځای وګوري. ګوري دي که نه؟ ګوري دي که نه؟ دا سنبای د دانه خطري ډاکټر دی چې اپریشن کوي، ګوري دي که نه؟ دې خوا وګورئ، یو دعی چې ښځې لنګوي ګوري یې که نه؟ او ملا دې په تخته باندې دا خانه وګوري. درې کسو نه ځان نه پټېږي. ما ته معلوم یې معلوم زما مخکې به د تورې خبرې نه کوئ. په کوواټ جیل کې را سره یو و، ما ته وایي چې وای ملا صاحب هغه به م راځي چې زه بهر وځم. مال چل څه دی؟ ویل کور به مې بچي ناست دي او ښځه به مې خړ خړ ګوري چې څه شو، څه په قهر اخته یمه. مال ښځې به دې تورې کټوای در پسې ماتې کړي، کور دې وران شه چې ته تې راوتې. اختر راغی. اوس پاړی پور جیل کې زه لګیا یم جامو کې پرتوغا خچومه چې اختر مونځ به کوو. یو راغی نو ما ته وایي چې څه چل دی لکه؟ ویل ته لا جامې بدلې، دا د اختر ورځ وګوره، دا د کور مینچې وریجې وګوره او دا زمونږ جیل وګوره. تاسو ټول هغه بهو یئ که نه یئ؟ زه یو موټر کې سورم 400 ته تلم نو یو زړه ښځه اوس په سړک منځ کې داسې کېږي. نو ډرایور به داسې خوله ور وویسته ویل بچه جرابې. نو زړه ورته وایي چې وایي جرابه به دې پورې خدای دې ځواني کوټې که. زه جرابه یم، زه خو لا اوس د 14 کالو یم. نه جرابې وګوره. بیا دا زړې ګورئ که زه دروغ وایم راشي دا ګیره رانه کله کوي. په لارۍ کې چې جنج رواني او دوپړی ورسره ناست دي، د زړو لاس راایستی که نه دغه کوي که نه کوي؟ هغه مونږ د دغه وایي اکو بکو سر سیندکو غوا مې لاړه په ترپکو اباسین چپې چپې ورته ناسته درخانه سر غوړول توتی ورته تړل توتی په اوبو ټیټ الیسرنګ ډبلی د اوسپنې ګولی. بیا څه شی شو؟ دا بېنظیره دی وزیر اعظمۍ نه کوزه کا او په دې مالګو منډۍ سړک باندې به روانې په ایمان یې څوک به ورته ګوري. ټماټر ګران شو، ټیپر ګران شو، کچالان ګران شو، پلانې شی ګران شو. اوس واوره پنسن دی په دې هم ټیکس ولګېدو. الحمدلله یا الله نور زیات امین که. کاپۍ د هلکانو ده په دې هم ټیکس ولګېدو. دوایانې دکان دی، دوایانې په بوتل باندې به دویم لیبل لګېدلی چې سیل ټیکس 5 روپۍ، سیل ټیکس 5 روپۍ. اسی بوتلونه د 50 روپو بوتل راشي 85 او 90 روپۍ شو.
80-90 باندې د 5 روپو بوتل شو. د ټاټکی مزدوران 50-60 روپے ورځ علي، ماشومي بیمار شي 300 روپے د ډاکټر فیس او د 300 ورته دوايو لیکي. چې د بجلیګر مولا دکان تراشي دا ویل کور وران اوس به دا څو غاړي 300 ورنه ډاکټر واغسته. زه هم خور ډېر خکار دی تم ووټ لتلې وي تم ووټ لتلې وي سم کار دی. ټاټکی مار استاد ته څنګه په سرک به څنګه ګډې دی، په ډیټسن کې به څنګه ګډې دی، په لارې د پاسه به ډولکی ته څنګه ګډې دی. دا کار وکړه وجیو بشي څه اوس دنه پرتګو باسم په دې سرک دی راکاږم. په خدای باور وکړه چې د شپې بجلی والا راواستل چې ټرانسفارمر کم ځای کې ولګو د شپې. زه به تاله ووټ درکم، زه تا نه ښه ظالم. سم شي سم، که سبا الیکشن شو بیا به مو ګورم. ما چې کوم ممبر په حق کې تقریر کړی دی داسې به مې د لاسه ودرولو. ما چې کوم ممبر له تقریر کړی هغه خدای پاس کړی نه دی. دا شکر دی کنې هغه خبیث سره به مې څه کول چې داسې به مې ودرولو چې ودرېږه. په دې یونیورسټۍ کې مې 2 ودرولي تېرې کړي کلمې مال تېرې کړي کلمې تېرې کړي. مالو وایي چې په موږ د ښځې په 3 کاڼي طلاقي چې موږ به تختو نه ویل په موږ د ښځې په 3 کاڼي تختو به نه. ټیک شو د خدای شان ته ګوره. مال بیا کلمې تېرې کوي چې دا به نه ویم چې زه به دا وکم. بېنظیر یو پوسټر چاپ کړی چې ہمارا عزم غربت کا خاتمہ ہے. ہمارا عزم کیا ہے؟ غربت کا خاتمہ. آج سارا پاکستان غریب غربت کی وجہ سے مر رہا ہے یا نہیں؟ ان کا بیڑا تباہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ راستے پہ جاتا جاتا بم کا دھماکہ ہوتا ہے. التا سخدای والے یو گئی التا پا بم کے والو زی لٹاوئی ہے لاندی مونگ غرق نکی کوئی شوے وہ سب پتا لگی. او دلی کا راج امویا کوئی رونے والا نہیں. مونږ خو د دلی راجګان یو، په مونږ خو څوک جړا والا هم نشته. په لاهور کې چې کومه دماکه وشوه هغې ته خبرې حکومت څه اعلان وکړو 30,000 روپۍ مړی ورکوي او 10,000 روپۍ زخمی ورکوي. حکومت ورته دا اعلان وکړو 30,000 روپۍ چې کوم مړی دی هغه له 30,000. لعنت په هغه چا زما زوی او زما رور او زما ښځه او زما بچي به په بم کې والوځي. زه به 30,000 روپۍ علم زما په 10 پیړۍ دی نالتي. خدای دې زما کور روان کی چې زه به 30,000 روپۍ باندې خپل مړی خرڅوم. دا هغه شرمېدلی قوم دی، دا هغه ذلیل قوم دی. حکومت 30,000 روپۍ ورکړي چې خیر دی که بم کې والي خیر دی جي شهید شو. شهید نه دم خولې نه څه وباسم شهید شو. دا خبرې زمونږ چې دي دا افسانې دي. لکه د افسانو کتاب سړی د شپې خوب نه ورځي او د افسانو کتاب ګوري او زړه پې خوشحاله. دا افسانې دي تاسو راوځئ او مونږ یې وایو تاسو یې اورئ. لکه پخوا به ښځو په کورونو کې جنګنامې ویلې نو ښځې به ورته راټولې شوې او جنګنامه به یې ویله. نو یو ښځې به جنګنامه ویله او نورو ښځو به ورته او د شیعو ماتم خانې ته ورشه سکینه پیاسې مر گئی دوی ورته ټول ناچي. تاسو پوه شئ ګډېږئ ما خبرې ته غوږ کېدئ ګډېږئ ما. زه تا ته ویم چې امام حسین داسې ورته ویل زنده‌باد ته په ایمان ووایه پښتو کې در سره خبرې کوم. مولانا صاحب جب اردو کېدی شي تاسو پې پوه شوي نه پښتو کې وایو چې خېټه د یو پړسېدلي او ټیزونه بل اچوي د ده خېټه کیني. خېټه ستا پړسېدلې او ټیزونه زه اچوم نو ستا خېټه کیني چې څو پورې تا په خپله ټیز نه اچولی.
دیکھو ګوره زه تاسو پیژنم دا پولیس والا دي دا کله کله ماته وایي دي لږ خطره ده او پلانې دی ما دا قوم پیژندلی دی د انګریز جوړ کړی قانون په پاکستان کې دی هندوستان تا سره آزاد شوی دی خپل قانون دی چین تا نه رستو آزاد شوی دی خپل قانون دی هغه میزایل اوس جوړ کړي دي چې 15,000 میل کې به ډس کوي امریکا یې په یاره کړې ده مونږ یو غوري دغه جوړ کړی دی خیال دا غوري میزایل هغسې شی دی لکه دا د پټاخو ډزې نه دا ماشومان دا باز په اخبار کې غوري میزایل غوري میزایل غوري میزایل دا داسې چلو یو دومره سوټه غول چا کړي یو سړي وویلې چې اوهوی دا خو به ډېر ټیزونه هم پې اچولي نو دی پې کېناستو ټر 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 دا څه کې هلکه ویلې دا سوټه مې وکړه ویل خوار چې غول بل چا کړي او ټیزونه پې تا اچوي غوړي میزایل غوړي میزایل غوړي میزایلو ته وګوره د دوی د شکلونو ته وګوره ایټم بم ته وګوره او د دوی د شکل ته وګوره هیټروجن بم ته وګوره او د دوی د شکل ته وګوره نن ته سړک جوړولو چل نه درځي کوټ روډ های وے جوړیږي دمره چینیانې ورته راوستي دي که نه او دوی ته چې دا څوک دی سپرنټنډن انجینیر ډنډن انجینیر بربر انجینیر د انجینیرانو تر اوسه سړک جوړول نه دي زده کړي دلته یو بله محکمه ده پی ډي اے ورته وایي چې د ټاپ ګڼ کپان یې په دې کې را جمع کړي د ټاپ غله او ګڼ کپان که دیوال له چونه ورکې رابش قانون دې لاس کې واغستو چونه کې نقشه دې جوړه کړې ده ورسره مجسټریټي صاحب او ورسره پولیسي ماړه خدای ته ګوره چونه قانون دې لاس کې واغستو قانون دی خزه خو چې بیا خیال کوه دا محکمې یو محکمه ما ته وښیه یو محکمه چې هغه په دې ملک کې د قوم او د ملک خیر خواوي شته هلکه یو محکمه ما ته کله کله څوک وایي چې ته د پولیس بد نه وې د پولیس نو مال پولیس کې نه زما تره شته نه مې ماما شته نه مې زوی شته نه مې پلار شته خو بد یې ځکه وایم چې زه د 100 روپو غل ته څه نشم ویلی نو د 50 روپو غل ته ولې بد ووایم داسې ده که نه ده نو هغه ورځ مې یو مجلس کې وي مال دا باډر او ملیشا دا هم راولئ پېښور ته چې د شپې په دې کوڅو کې ګشت کوي که نه اسے څه کوي چې ناست دي سرحدات کا پې ساتئ نو تاسو کم سرحد کی توره وکړه کشمیر کا معاملہ بھی زیر باس آئے گا میں جب امریکہ جاؤں گا نا تو کشمیر کا معاملہ بھی کشمیر کا معاملہ بھی زیر باس آئے گا 50 کاله وشو کشمیر کا معاملہ زیر باس آئے گا دومره غوندې کشمیر هم وانغسته بنګال در نه کټ شو تاسو څه توره وکړه څه توره مو وکړه نیل پاکستان در نه کټ شو کشمیر په 50 کاله کې تا پې سوونه خلک مړه کړه تا څه توره وکړه په کشمیر کې نعره تکبیر یا دې چغه کوله نو مولا پښتون مولا غرق شو نر مولا بیڑا غرقشا او د پښتون مولا بیڑا غرقشا د بجلیګر مولا بیڑا غرقشا چې تر اوسه پورې په خدای قسم که استوره وکړه استوره ورشئ په کشمیر تاسو به نه ویلي چې 100 پاپړ د یو لوړ ویلي به م که نه نن هغه پاپړو در نه کشمیر قبضه کړی دی ته خو یې تې واړه
هندوستان تا سره آزاد دی، نن خود کفیل دی. نور ملکونه د دنیا وګوره، ته به ټول عمر خیر راوړه امریکې خدای دې وبخا، پخوا به مې خیر راوړه لندن برطانیې ملکه الیزابت خدای پاک دې ډېره ډېره خوشحاله که. ټول عمر م خیرونه غوښتي دي. ته مې بله ورځ وې په ارام کښېنه. ولې مالګیدړ ته چا ویلې چې دا چغې ولې وهې؟ هغه ورته ویل خلک یارومه. ویل دا ټیزونه ولې اچې؟ ویل زه هم یارېږم. په ارام کښېنه، کله یو ټلیفون کوه دا به دې څه چل کېږي، دا به څه چل کېږي؟ خو زه به په منځ کې ناست یم، اول به بجدیګر ګناه چې پکې مړ شي خدای دې دا ټول پېښور مړ کړي. که نه ده داسې؟ ما وې چې د مسلمان نه زما دا توقع نشته چې هغه د امریکې نوم بې اودسه والي. شته؟ خاص کر دا غوړ غوړ چې دي، دا ریګمال کړي چې دي، دا د امریکې نوم بې اودسه نشي اخیستی. په خدای مې دا یقین دی چې بش به خدای کباب کوي او ښځه به یې مسلمانېږي او زه به یې مشرف ته نکاح تړم. چې راشه یو خو ځان سره ګرځې، یو ور سره بل هم بونډۍ ده چې د دغې هم درته نکاح وتړم. ځکه چې خلک یو ښځو نه په منډه دي، یوې نه په منډه دي وایه لکه که نه هم ته په منډه نن وګورئ، نن وګورئ ستا د پېښور شادي حالونه د لویو لویو پښتنو، منګه پښتانه منګه پښتانه منګه پښتانه، هغه پکې په شادي حالونو کې وي که نه وي؟ سړو سره په یو میز روټۍ خوري که نه خوري؟ چې زما ښځه زه ځان ته پښتون ویم او زما ښځه پردي سړي سره په میز روټۍ وخوري، زما په دغه ښځه د ټول پاکستان خره واچوم. دا نن داسې د اوس ملک شو. کومه جمع کې چې در سره هغه سړی ولاړي چې ښځه په شفي مارکیټ او په کوچي بازار کې شاپینګونه کوي پردو سړو سره، وایي په ایمان دې بازار کې ایک یې پاره دفع کر ایک یې پاره 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 د مازدیګر ټایم کې تاسو ګورئ یو دکاندار ورته چرته ویلي چې جا پھوسی اگے لنگ ولی پھوسی تیری ماں سی، میں تو آج 14 سال دی ہاں، میں ان پھوسی ہو گئی ہاں. تو پھسکائی دی کنه ټول اوراد د خدای د عظیم غا د پاکستان حکومتا کدی پزړه کې دا نه چې د پاکستان ښځې به په کورونو کې بندوم، الله دې د ضیاء الحق غوندې په اسمان کې ټوکړې کا. د پاکستان ښځې دومره لرې لاړې، آسان چل دی. یو ښځه که د معتبر نه دی د غریب خیر دی، د کابلۍ په دې ګیټ کې سر لاندې او خپې پاس ځوړندومه او اعلان کوم چې کومه ښځه بهر راووته دا بې حالي، کرانه ښځه راووته ږیره مې کله کوي. خو پوه دي چې په دبلدین اورېدلې یم نیړی دبلدین دی. هغه ورځ ناست ومه د یو تیکو والا د زوی جنج تېرېدو، نو تیکو والا ورته ما ته یې داسې وکتل، وایي ستا مال په
کومه نو یا مې ورته وې مالې لکه مبارک شه د زوی واده دی بس هغه رامیانو هغه ډولکې هغه ګولو مال یو شوق مې وشو خو درواتې نه شوم ویل څه مال بس دا مې شوق و چې دې ډولکي ته ځم لږ ګډ شم چې تاسو جنګ تېرېږي که نه چې ځم لږ ګډ شم ویل ولې مال د ډم قوم امام هم ډمي زه ستاسو امام یم چې تاسو ډمان یې نو زه نر پاتې کېدی شم ستاسو ټول ودونه لعنت دی په 5,000 روپۍ ورته موټر سجاوئ چاله دې کې به صحیح ما به ماما کې نوي نن په ډولۍ کې او ورسره دوڼدوڼې هم ناستې مخکې زه چې په مال دکان کې ناست یم او دا موټر را باندې تېر شي نو ماله دا رایاد شي چې ما به ماما کې نوي نن په ډولۍ کې بیا زمونږ یو اشنا دی له هغه واده و نو بینډ یې پرې راوستی ما لکه دا دې څه ارامتوب کړی دی ویلې مور مې وی چې اخري دی اخري زوی مې دی چې لږ ارمان پې وباسم وایي په دغه مور ته سټکوری شي دغه زړې خدای په ګرنیټو لګوه نن زړې چې څومره ورانې دي اوس خو بله مزه جوړه شوه د سړو پتلون ارتی او د جنکو پتلون پتلون سټایل دا پنډای پکې راوتی او پتلون سټایل پرتګ نن جنکو جوړ کړي او دغه دی پوره دیکھو وګورئ دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان فرار سات ملاویږي نن تاسو په څه مین یې دا پتلون سټایل پرتګونه چې نن ښځو جوړ کړه په دې مین یې تا پرتګ او دا ځای دی دا د دې ځای ته راوستو چې وروستو دا ډولکي پکې ښکاري هلکانو پتلون دومره تنګ کړو چې هغه هم پکې وروستو دوپړی غږوي زړې ښځې خو غټې شوي که نه نو دا چلې کړی او دا دغه دومره دومره ده پیلټیز هغې ته دا سپینګیري ډېر ګوري نو څه کې نن ټیپر د سبزی دکان ته ودرېږه او پوښتنه وکړه بینډۍ وګوره بینډۍ سهار کله سبزی والا نه زه پوښتنه بینډۍ په څو دي وایي جي 60 روپۍ کیلو په منډۍ کې دي مال دا یو وړه وړه ځان کې منډه مونږ بینډۍ نه خورو لوی لوی ټینکرې ته ډکېږي او امریکنیانو ته ځي کابل ته نن ایم پی اے صاحب سره دا څه کوي لکه څوک چې حمله ونه کړي دی د نرۍ او غټ تکبیر همدغه نرۍ او غټ لی ټول ارامتوب په تاسو کې ټول ارامتوب په تاسو کې دا دې سټیج ته دا خلک رسول تاسو دي که نه دي سبا د ناظمانو د کونسلرانو الیکشن بیا شروع کیږي تاسو به بیا راپاسې یو ډولکي به غږوئ پلانې زنده‌باد پلانې زنده‌باد
ادي یو دومره کونه ده مخې سر مخکې دي او کونه یې رستو دي پلانې زنده ده بیا به سبا ولاړ یم تاسو یې مونږ ګرمت ما نه دی ووټ ورکړی په دې 50 کاله کې دې څوک وایي چې ما چاله ووټ ورکړی ما ته پته ده نو زه हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और घर पी का बिजली और चिरागों से है रोशन ز خودی د خاورو تیلو دیول نشم بلوله او د شاهانو بنگلې کې د چراغان جوړي زدی په سویګیس روټای نشم پخوله سویګیس 8% نور ګران بجلی 8% نور ګران पेट्रोल 8% نور ګران مطلب دا دی چې دا غریبان د خانه خراب بچی چرته پرشکا کین کینی او په سوزکای کین کینی چرته په مزدا کین کینی او شاهان الله 28 وزیران الله په مرکز کې 28 کروڑ باندې موټرونه راغلي یو موټر په 1 کروڑ روپے باندې یو موټر تاسو باندې ټول ورځې ګرځي چې باندې در باندې وي تلار شه د سپي غوندې په سوړه کې نه نوځي او خان چې د لار شي په بنگلا کې سم اوس د لونو د واده کارډونه مولیان چاپ کوي مولیان پکی لکلی چھے میری پیاری بیٹی کی شادی ہے اور آپ سے درخواست ہے نور اللہ کا آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اپنی دعاؤں کے ساتھ ان کو رخصت کریں بے دبی دی معافی زما خلا لگا بیڑا بادا یو را باندې اعتراض کو چې ته زما د لور نکاح ترانه ما سال لور د 100 کالو وا ول د ول 100 کالو منغه تکړه و مړه مال کا معشومه د دعا ضرورت ته ورته اخو له بورا وا زمون خزه ک الله پاک دوی ته د چرګو مرز راوړي خدای چې کله وبا راځي الله د پاکستان په خزو راوړي ټول امین کوي خدای که زمون مور او خور پکې وي او خزه پکې وي خدای دې د چرګو په مرز مردار کړي سړی نره او غټ تکبیر پرېدا آرام کین دغه وخت کې نره تکبیر او بیا وروسته یې سم نه وخت کې دی سړی لاوت پراته په کورونو کې او خزي بیا دا سی کني بالکل وی کنه دغه خدای دې قرآن کنو د دې پوزې ستر ډیر ضروری دی چې دا پوزه دې پټه کړې ده سبا وای د پاکستان به څوک جاړي غریب به جاړي دا غریب د سور بچي چې دانن تی بجلی اوس چا چټرا کو تی بجلی مهنګي ہوگی ډیر شکر چې خدای پاک هم د پکیلان دیم کې نه سوی ګیس مهنګا ہوگی اچھا ہے چې په سوی ګیس روټای هم پخا نه کړې اوس درته بمبو تم میټرې لګي مبارک شاه نورمل ټول ټیپر شو اوس بمبو تب میټرې لګي پاکستان کې با تو بم نشس کله اوبا کورونو کې ګرځي صاحبہ دغه ور کوي دا